حدیث مبارک کې راځي که چیرې یو سړی خپلې ښځې ته یوه د دین مسله ور وښوله، د دین یوه مسله یې ور زده کړله، الله جل جلاله د دې سړي په عملنامه کې د 800 کالو عبادت ثواب الله جل جلاله ورلیکي. یو میړه راولاړ شو، خپلې ښځې ته یوه مسله ور زده کړه، د دین یوه مسله یې ور وښوله، الله جل جلاله د دې میړه په عملنامه کې د 800 کالو د عبادت ثواب ورلیکي. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو، باید موږ او تاسې خپلو ښځو ته هم د دین مسله ور زده کړو، دین ور وښیو، دین ور زده کړو. ما او تا خو به مسجد ته ولاړ شو، هلته به د جمعې په ورځ تقریر واورو، یا د اختر په ورځ تقریر واورو، یا په جنازه کې تقریر واورو، لیکن ښځې خو د کور څخه د باندې نشي راوتلی. نو باید ما او تا چې هر تقریر د مولوي صاحب څخه واورېدی، د اوداسه په باره کې، د لمانځه په باره کې، د غسل په باره کې، د حیا په باره کې، د پردې په باره کې، او نور داسې د روزې په باره کې کومه مسله چې مې زده کړه یا مې د مولوي صاحب څخه واورېده، نو تاسې فورا راسئ خپلې کوروالا ته ښځې ته یې هم زده کوئ. ستا ښځه به په دین خبره سي او الله جل جلاله به ستا په عملنامه کې د 800 کالو د عبادت ثواب درلیکي. 18 کاله بیخي ډېر دي، دا ستا په عملنامه کې الله درلیکي. که چیرې تا یوه د دین مسله خپلې ښځې ته ور وښوله یا دې ور زده کړله. بعضې کسان خو په ګانټو ګانټو مولوي صاحب ته ناستې تقریر اوري، کله چې کور ته ولاړ شي نو چپ په خولي، نه لور ته مسله ورشي د دین او نه ښځې ته د دین مسله ورشي چې نن خو مولوي صاحب داسې وویل د لمانځه په باره کې، یا د غسل په باره کې، یا د اوداسه په باره کې، یا د حیا په باره کې، یا د پردې په باره کې، یا د جامې په باره کې. نن خو مولوي صاحب داسې بیان ورکوي، یا د قبر عذاب په باره کې، یا د جهنم په باره کې، یا د جنت په باره کې، یا د مرګ د سختي په باره کې. نن خو مولوي صاحب داسې بیان وکوي، نو تاسې هم کور ته داسې بیان وکوي. لیکن افسوس موږ تاسې چپ په خوله ناست یو. کومه خبره چې تا واورېدله نو ته دا خبره هغه ښه خبره خپلې کوروالا ته هم کوه. نو دا یوه خبره باندې الله جل جلاله تا ته د 800 کالو د عبادت ثواب درکوي. داسې ډېرې زنانې دي روزه یې نیولې وي، لیکن د روزې په مسلو خبره نه وي، لمونځ کوي په خبره نه وي چې په کم لمونځ خرابېږي، په کم باندې سجده سهو لازمېږي، په کم باندې لمونځ مکروه کېږي، په کم باندې لمونځ فاسدېږي، د لمانځه شرطونه څو دي، د یوه زنان هم نه ده په خبره. په غسل باندې نه خبرې چې د غسل څو فرض دي. زما عزتمند ورونو مسلمانانو، دا پر ما او تا باندې دا لازمه ده چې ما او تا به خپلې کوروالا ته، خپلې ښځې ته اودس ور زده کوو، غسل ور زده کوو، لمونځ به ور زده کوو، د دین احکام به ور زده کوو. نو که چیرې یوه مسله ته ور وښیې، الله د 800 کالو د عبادت ثواب تا ته درکوي.